ستاره محتاج نه دی دی خو ډېر ستړي دي پروګرام شو راغلی د شو په حواله به تپوسونه کوو او نور داسې د یو څو شعرونه به دې اورو د دې نه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، ډېره مهرباني جی او اختر مبارک شه. ستاسو دې مبارک شي، ډېره مننه. نن چونکې شو د لول خو به د شو په باره کې یو څو خبر سره وکړي. بس شو دا او پکار همي چې انسان د خپل وجود لږه دا خوشحالي مور کی ټیک ته د هر شي سره محبت پکار دی، د قرآن سره، د مونږ سره، د الله رسول سره، د هر شي سره محبت پکار دی. خدا زمونږ د پښتو یو صحافت دی، دې سره خو بس پکار دی. زمین خان صاحب تاسو ته پته ده چې لکه تاسو د شاعرۍ سره څنګه چې لکه موږ صحافیان ګرځي په صحافیتوب کې د قشن تاسو په خپل شاعرۍ ژبه کې یو سفیر کردار ادا کوئ، خلکو ته په خپل شاعرۍ کې یو میسج رسوئ. نو څه وایي چې کوم نوی کون چې شاعرۍ کوي په دې ټایم کې یا هغه مطلب هغه مقام ته نه دي رسېدلي، نو هغه ته څه لرنې پکار دی، سم سټرګل پکار دی مزید؟ نو بس هغوی له پکار پروګرام کې راکلی او د اختر مبارکي قدرمن څنګه تاسو وکړه چې سوري خیر ما تاسو اناونسمنت کوم ما چې کوم ملګرو لیدلی مکرو پروګرام چونکې روان دي، تاسو ګورئ اعتزاز صاحب ته مونږ ووایو چې را تاسو لږ دغه شی زمین خان صاحب نه خبرې اترې اورو، شاعري به اورو، خوږی به اورو چې هغه لفظونه هم د لرو د ښایسته دي. هغه راغلی دی ته سره ناست دی زموږ ډېر خوږ شاعر زمین خان زمین صاحب درته ناست دی، لاسونو ته کار کلی ورته په هغې کې ووایي هغوی ته صرف د هغوی موجودګي مې تاسو چې هغه رسېدلي قربان مینوالو د زمین خان صاحب له واپس راځو د هغې نه خبرې تپوسونه کوو. جی خبره مو زما نه یېره تاسو ما کوم نوی کول چې غواړي چې را شاعرۍ طرف ته راځي خو هغو چونکې په هغه شاعرۍ کې نه پوهېږي، غلطېږي، نو هغو ته څه میسج ورکوو چې هغه مزید په دې کې مخکې شي مخکې خپل پیغام ورسوي؟ نو اصل کې شاعري خو د زور شی نه دی، په زور خو شاعرۍ ته څوک نشي راتلی. دا خو د الله له طرفه یو ورکړه ده چې چاله یې ورکړي او الله دې وکړي زه وایم چې د دې خاورې بچې بچې شاعري بچې بچې شاعر شي. د زمین خان صاحب څنګه چې تاسو وایئ چې یاره د خاورې بچې بچې د شاعر شي او د قشانتې تاسو ګورئ شاعر مختلف قسمه شاعران دي، پای کې میسج دي، پای کې کامیډیز دي، نور داسې په مختلف انداز باندې شاعري ویل کېږي. تاسو په خپله کوم ټایپ شاعري ډېره زیاته خوښه ده؟ بس زما خو دغه خپل مړه بس دغه خپل طرز دی، دغه مې خوښ دی نو او بس دغه خپل ترنم مې خپل خوښ دی او بس خپل چې داسې غزل وایم هم خوښ مې دی. زمین خان صاحب سواد ته مخکې هم راغلي او اوس هم راغلی، څه وایي د دې د موسم او د دې د خلکو باره کې؟ سواد سوچ مې په دې لار کوو چې ښکلی نه وي نو نه به ورانې دی، چې دوه غنټې مونږ په رش کې صرف ولاړو خو ښکلی دی، ښایست دی. نو هر کله چې یو سړی هر شی چې څوک چې په څه هم مینېږي نو په ښکلي مینېږي، ښکلي مینېږي. ماشاءالله زمین خان صاحب سره مونږ ډېرې خبرې وکړې، اوس پته یو خوندور شعرونه یا غزل واورو. زمین خان صاحب دې سړي سره میلاوېږم. ښه جي ښه دې سره میلاو شي. زمین خان صاحب دلته یو ملګري سره میلاوېږي. ښه دا وخت یې مونږ موجود په حدود حال کې کم ملګري چې مونږ ګورو هغو تپوسونه کوي چې یاره دا کم ځای دی، نو په حدود حال سیدو سواد کې مونږ موجود یو. زمین خان صاحب پروګرام راغلی، داسې نور هم آرټسټان راغلي دي. زمین خان صاحب تاسو مونږ ته یو ښکلی غونډه کې څه چې تاسو ډېر زیات خوښ یې مونږ ته لږ خو د شعر مثال د بچي دی، زما بچي هر سړي ته خوښي، خو غزل به درته ووایم چې ستوري د اسمان د شماره وتې دي، مړې ستا یاران د شماره وتې دي. ستوري د اسمان د شماره وتې دي، مړې ستا یاران د شماره وتې دي. راشه زوړ تصویر دی واپس وړه رانه اوستې تصویران د شماره وتې دي. یو دوه خو نه دی چې پوه کم ګرانې، یو دوه خو نه دی چې پوه کم یار ستا رقیبان د شماره وتې دي. خدای درې څلور ګوټه به اوس کمه ستوري د اسمان د شماره وتې دي. خدای درې څلور ګوټه به اوس کم اساس کې د اسمان د شماره وتې دي. او شعر دی پکې چې هر سړی زما په سر لګیا دی، اوس خو شیطانان د شماره وتې دي او ستا غمونه نور شمارلی نشي. ښه دا د زمیر خان د شماره وتې دي. ماشاءالله ډېر زبردست تاسو د زمین خان صاحب شاعري واورېده او تاسو کتو چونکې تاسو وکتل د اختر ورځې دي، په سړک باندې ټرافیک هم ډېر زیات جام او چونکې د دې ډېر زیات بستړي شوي. خو یو دا تپوس یې کوو چې کوم مسافر تاسو په سعودي عرب قطر دوبۍ غواړي د خپل طرفه یو هغو ته یو میسج کول غواړئ؟ مسافر ته خو ښکاره دغه میسج دی چې وایي سړی د کور وځي نو مزدوري دی کوي،
په مزدورۍ به ښه ښکاري، په لوپرۍ سړی ښه نه ښکاري. ولې چې سړی خور پرېږدي، مور پرېږدي، پلار پرېږدي، زوی پرېږدي، ټول خاندان، یاران، دوستان، دا ښکلاګانې یې ښایست پرېږدي. نو په کار ده چې هلته خپله مزدوري کوي او د نشو نه د نورو غلطو حالتو نه ځان وساتي. مننه جی. تاسو د ضمیر خان صاحب خبرې واورېدې. مزید که تاسو شو ته راتلل غواړئ د حدود حال سیدو کې موږ ناست یو، ضمیر خان صاحب هم ناست دی. دوی به په سټیج باندې خپل هلې ځلې کوي او داسې نور قسمه آرټسټان هم دي. دا وخت موږ له اجازت راکوي. د الله په امان. مننه سر.